بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړه دی چې آیا د سرو زرو غاښونه لګول یا د سپینو زرو غاښونه لګول دا جایز دی او که ناجایز دي؟ بیا بله خبره دا ده که دا غاښونه ولګولی شي نو آیا په دې باندې اودس یا غسل وغیره کیږي که نه کیږي؟ جواب داسې دی چې سره زر استعمالول د نارینه دپاره بالکل حرام دی. نبی علیه السلام دا یې نه منع کړی. پاتې شوه د سپینو زرو خبره یا د نورو مصنوعي غاښونو خبره. نو نور مصنوعي غاښونه لګول یا د سپینو زرو غاښونه لګول بالکل ټیک او جایز دي د نارینه او زنانه دواړو دپاره، او سره زر چې دی د زنانه دپاره لګول هم جایز دي. نو د سپینو زرو او یا د نور مصنوعي غاښونه چې کوم صحیح اشیا دي د هغې نه غاښونه جوړ کړی شوي هغه لګول د نارینه دپاره ټیک او جایز دي. ورپسې د غسل او د اودس مسله ده. که چېرته دا غاښونه داسې لګولی شوي چې په د هغې ایستل چې دی هغه ممکن او یا چې دی نو په هغې کې څه دشوار نه و، په هغې کې څه مشکل نه و د هغې د لرې کولو، نو بیا پکار ده چې په اودس او په غسل کې دا غاښونه لرې کړی شي او خوله کنګال کړی شي. او که چېرته د غاښونو لرې کولو کې مسله پیدا کېده او دا غاښونه نه لرې کېدل، لرې کول مشکل و، نو بیا دا چې دی د صحیح غاښونو په حکم کې شمارلی کېږي. بس په دی باندې بیا ډایرکټ غسل او اودس کېږي. والله اعلم. ملګري تپوس کړی دی چې موږ په ملیشا کې پاتې کېږو، کله چې د ملیشا بایی خپل ملک ته ځي نو د هغه څه قرضه پاتې، رنګی قرض یې پاتې، نو آیا 100,000 رنګی قرض پاتې دی دا په 10,000 نغدو رنګو باندې خرڅول څنګه دي؟ نو جواب داسې دی چې دا مثل یو کرنسي ده، نو دا په دې کې کمې زیاتې کول سود شمارلی کېږي. که چېرته دا سړی د خپله قرضه خرڅوي نو که 100,000 رنګی قرض دی نو دی به په 100,000 نغدو باندې خرڅوي، او که چېرته نه 100,000 رنګی قرض په نغدو 10,000 باندې خرڅوي نو دا عین سود دی، د دی اخیستل او ورکول دا حرام او ناروا دي. ځکه چې دا یو کرنسي ده، یو نوټ دی، نو په دې کې قرض او نغد دا به یو شانی. لکه پیسې مونږ قرض ورکو یو بل له، نو شریعت د اجازت ورکړی دی چې قرض پیسې احساناً چاله ورکول دا ټیک او جایز دي، لیکن په هغې کې کمی او زیاتې کول دا سود شمارلی کېږي. که په هغې کې نیټه کېښودلی شي نو هغه شریعت اجازت ورکوي، لیکن که کمی زیاتې پکې کېږي لکه 100,000 رنګی دي او دا په نغدو په 10,000 باندې خرڅېږي نو دا عین سود دی. دا چې دی نو کول نه دي پکار، دا به مثلاً بمثلیني دواړه به یو شاني. که چېرته مثلاً بمثلین نه نو بیا به سود شمارلی کېږي. والله اعلم.